د هر بچي د هر زنانه د هر ماشوم ده. نو زما په خیال د څو ورځو نه الف خان دې واوري، زما لږ دا نورونه دې واوري. احتجاج به په خپل ځای باندې جاري، خو په کار ده چې موږ یو کمیټي جوړه کړو چې هغې کې د هرې پارټۍ یو فرد وي، د هرې معاشرې یو مشر هم پکې کمیټي جوړه کړو او کمیټي لاړ شي عملي کار وکړي، وزیر اعلی ته کښېني، وزیر صحت ته کښېني، او چې زموږ کوم ډپارټمنټ دی دې سره کښېني خبرې وکړي. زموږ احتجاج په خپل ځای ټیک دی، خو پکار دی چې موږ عملي کار وکړو. که د اواز هغې ته نه رسي ځان یې کوټ کړی، غوږونه بند کړي، نو دا پکار دی چې سړی د هغې په غوږونو کې دننه دا خبرې وکړي. نو زما د میډیا ملګرو ته زموږ د معاشري او د جاسري نومورو خلکو ته دا خواست دی چې د فیض محمد په مشرۍ کې یا زموږ چې نور د میډیا مشران دي الف خان په مخ کې کمیټي پکار ده، کمیټي تله پکار دي، وزیر اعلی او وزیر صحت له یو مې دا خواست دی. دویم زما په خیال چې دا سره روان دي، نو دا احتجاج که الف خان هم اوري او زموږ د میډیا ټول ملګري هم اوري که نه، د دې چوک په ځای باندې د چارسدې د هسپتال د ایمرجنسي مخامخ او یا د رزړو د هسپتال د ګیټ مخامخ پکار دی چې کم مریضان راځي چې هغې هم خبرېږي چې کم از کم د چارسدې د قوم غم د چا سره شته دی. نو ملګري ټول په انور ناست دي، په ګرمۍ کې ناست دي. نو یو خو زما په خیال باندې دوی چې 3 ورځې ورکړې، د 3 ورځې کې دننه موږ له کمیټې پکار ده چې لاړ شو او 3 ورځې پس همدغه شان کیمپ د چارسدې او د رزړو د هسپتال د ګیټ مخامخ او زما په خیال دی موږ له پکار دي چې زموږ د چارسدې ټول باشعوره قوم دي، ځوانان دي، سیاسي پارټۍ دي، ادارې دي، پکار دی چې ټول راپاسي او په جمع یو ټولۍ جوړ کړو. د ټولو نه اول موږ لاړ شو وزیر اعلی او وزیر صحت له. زما دا رایه ده. دویمه زه دلته دا د میډیا ملګري ګورم، خو په چارسده کې زموږ سره یو بل د میډیا ګروپ هم شته دی چې په پریس کلب کې ناست دي. هغې ته مې هم خواست دی چې بھئ دا نن په الف خان ده، په ما ده، په تا ده، سبا به په تاسو وي. هغې ته هم زما دا پیغام دی چې بھئ راشئ موږ سره یکجهتي وکړئ، یو ځای شئ چې دا ټولۍ نور مضبوط شي او د صوبې ګوټ ته او د پاکستان ګوټ ته ورسي چې سبا بل ایم ایس بل ډاکټر دغه شان ظلم نه کوي. او زما په خیال یوه خبره بله نور کې ټول وکړي، په پاکستان کې نه په دنیا کې یو قانون نشته چې په 2 ادارو کې یو کس جوړ کړي، یو ډاکټر دی که یو ایم ایس دی که یو مشر دی، د یو ادارې به مشر دی. د یوې پارټۍ تاسو چېرته 2 چیرمنان کتلي دي، نو د 2 هسپتالونو 2 ایم ایس نشي جوړېدی. په آئین کې که چېرته دا پوینټ څوک دی وباسي او که نه، اول د آئین پوینټ کولول پکار دی او اسمبلۍ ته وړل پکار دي. زموږ په چارسده کې ایم این اے شته دی، منسټران شته دی، ایم پی ایګان شته دی، پکار دي چې هغې هم راپاسي او زموږ د کاروان کې شامل شي. او 3 ورځې پس که دا ایم ایس لرې نه شو، پکار دی چې د هغې په مشرۍ کې او د میډیا او زموږ د ټولې معاشرې په مشرۍ کې موږ لاړ شو وزیر اعلی او وزیر صحت له او دا خبرې اخري سر ته ورسول. ډېره مننه، ګرمي ده، خلک هم تنګ شوي دي چې څومره لنډې وایم کولی شي خبر. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، دا اخري مقرر دی. دې نه پس به خیر کیمپ کې اختتامي دعا کوو او بیا به ډسپرس کېږو. د اهل سنت والجماعت تحصیل چارسدې صدر ساج الله مکی صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او مختصر لپاره کې د خپلو خیالاتو اظهار حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. الحمد لله من یو آزاد ملک اوسیږو او من یو آزاد قوم یو او په دې آزادۍ کې د ټولو نه لوی مؤثر، د ټولو نه غټ مؤثر هغه دا صحافي برادري ده، علم صحافت دی چې د دوی په دې قوم باندې دا احسان دی چې الحمدلله نن قوم کې د ازادۍ شعور شته. الحمدلله د دوی په وساطت سره، د دوی په برکت سره، د دوی په قربانو سره الحمدلله هر ظالم په سترګو کې هم سترګې اچولې دي. الحمدلله د دوی په وساطت سره موږ د هر مظلوم سره ملګرتیا کړې ده. په هر میدان کې هم دوی هم
د هر مظلوم سره ولاړ دي لہذا مونږ ته اسلام هم د ازادۍ درس راکوي مونږ ته پښتو هم د ازادۍ درس راکوي نن عزتمندو چې دا کوم ظلم په دې آزاده خاوره باندې شروع دی دا زمونږ نه برداشت کولو والا نه دی دا زمونږ قوم نشي برداشت کولی دا زمونږ مسلمانان نشي برداشت کولی دا زمونږ پښتانه نشي برداشت کولی زه په دې باندې حیران یم زه په دې باندې سوچ او فکر کومه چې آیا د ایمس کوم کالج کې سبق ویلی آیا د کومه اداره کې سبق ویلی آیا د تربیت چا کړی دی آیا د ښودنه چا کړې ده آیا داسې یو دهشتګرد ایمس آیا داسې یو غونډهګرد ایمس آیا داسې یو دهشتګرد ایمس هغه په دې خاوره باندې موږ ته ناقابل قبول دی داسې یو دهشتګرد ایمس ته موږ دلته د پاتې کېدو اجازت نه ورکوو عزتمندو که چېرته کې دا امانتګر وې چېرته کې دا دیانتدار وې بیا به ده د دې صحابي برادرۍ شکریه ادا کولې ده به دا ویلې چې دا زما رونه دي زما قوم زما خدمت چې دی هغه قوم ته ښکاره کوي زما محنت چې دی هغه قوم ته ښکاره کوي زما قرباني چې ده هغه قوم ته ښکاره کوي لیکن د ده د روحي نه پته لګي د ده د کردار نه پته لګي چې دا خیانتدار دی دا غبن والا دی دا فریب والا دی دا دوکي والا دی د ده د روحي نه پته لګي چې دا دهشتګرد دی د ده د روحي نه پته لګي چې دا په دې علاقه باندې په دې پښتنو باندې په دې مسلمانانو باندې بل دهشت خورول غواړي لیکن انشاء الله ثم انشاء الله چې کوم وخته پورې زمونږ په بدن کې سي موږ د دهشت برداشت کولو والا نه یو موږ د ظلم برداشت کولو والا نه یو نن زه د خپل ذلي صدر محترم جناب ډاکټر اشتیاق احمد حفظه الله په حکم باندې په دې چوک کې ولاړم او د هغوی وینا دا ده د هغوی حکم دا دی چې زر تر زره دي دا مردار د دې ځای نه لرې کړلی شي دا ظالم د دې ځای نه لرې کړلی شي دا دهشتګر نه دي دا د 400 حیاناک او پاک دامنه خاوره خالي کړلی شي او که چېرته کې دا لرې نه کړلی شو لہذا بیا د اهل سنت والجماعت بچې انشاءالله میداني عمل ته به وځي نه نیسي دا دې بیا خپل بیا عزتي ته تیار شي زه د وزیر اعلی نوټس کې راولم د وزیر صحت نوټس کې راولم د ادارو نوټس کې راولم چې بیا تاسو موږ ته نه وایي چې تاسو ظلم وکړه تاسو زیاتې وکړه موږ صبر کوو د دې وطن سره د محبت د وجې نه که چېرته کې دا تاسو په صبر باندې نه پوهېږئ تاسو زموږ په صبر ازماوئ نور مزید نو انشاءالله موږ به د ده ګریوان ته لاس اچوو تیار وئ تاسو عزتمندو هغه 1988 کې دا اسپتال جوړ کړلی شوی دی او هغه وخت نه نن وخته پورې دلته کې ګایني وارډ موجود دی چلډرن وارډ موجود دی نن ته په کوم قانون باندې راځي چې د 400 دا عوام دا مسلمانان چې دی د دغه سهولت نه ته محرومه کې آیا وجه څه ده صرف او صرف ته د 400 د دې پښتنو سره دښمني کې ته د دې مسلمانانو سره دښمني کې لہذا دغه دښمني دغه غونډهګردي دغه دهشتګردي موږ ته نامنظور ده نامنظور ده انشاءالله نامنظور ده انشاءالله ازادي د ګیدړانو مبارک شه د زمرو په غاره تل وي زنځیرونه والسلام ګرانو ملګرو ګرمیم ده او کیمپ هم د خپل اختتام طرف ته روان دی نو زه دا یو دوه درې ملګري مختصر خبره کوي بیا به چیرمین صاحب اخري کې اختتامي خبره کوي نو زه الفان ورته خواست کوم چې هغه مختصر الفاظو کې د خپلو خیالات اظهار کړي الفان بسم الله الرحمن الرحیم پرېکړې ښځه دغه ژبه بچاړه د قصب حق خبره چې د زور مخکې کولی نه شي د ټولو راغلو ملمنو ملګرو تاجرانو سیاسي مشرانو د خپل طرف نه او بیا د مامزه یونین اف جرنالست طرف نه شکریه ادا کوم او ټولو ملګرو ته دا وایم چې دې وخت کې د 400 ټول صحافیان متفق دي متحد دي د یو کرب د یو بد اخلاقه ایمس په ضد باندې او زه نن په دې مقدم یم چې په دې اسپتال کې کومه مافیا ده بله چې دلته کې 400 چوک ته راوتلي وو زه د دې انتظامي نه دلته کې بې جنسو ولامي د هغوی نه غوښتنه کوم
چې په دغه کې کوم احتجاج کې کوم کسان راوتي وو چې سرغونه یې دلته کې دغه خالد عثمان دی یا دلته کې په دغه بلډ بینک کې کوم ماشومان یې کېنولي دي د دې هسپتال هغه د سره چې کوم د ملازمین نه دي او د کمیشن دپاره د هغوی په ضد دې کاروي وشي کم چې په شین شرټ کې دلته کې د اپریشن تیټر نه یو ځان ته ډاکټر وایي نیمچه ډاکټر هغه راوتلی و دغه پیردوس د هغه په ضد دې کاروي وشي او زه دغه کې دغه کرپ یې بستویم چې لاس ته اخلاص او توره دې تیره ته خدا وې چې زه به د 400 خلک سموم خو چې د 400 خلکو څوک سم کړي دي نو هغه سم ګرځي او هغه بیا د دې پښتونخوا نه لرې تللي دي بله زه دلته دا خبره کومه چې کوم اسمبلۍ ته موږ نمونې لېږلي نمونې ورته وایم ټولو ته موږ دعوت ورکړی و خو دوی چېرې عوامي نمایندګان وو خو هغه وزیر قانون دی خو هغه سابقه وزیر قانون دی خو هغه دغه امپیګان دي د سبا به دې قوم ته تاسو مخامخ کېږئ د دې قوم نه تاسو ډغستې دي دې 400 کې موږ اوسېږو ستاسو په خپل علاقه کې ستاسو دغه خدمتونه موږ کړي دي موږ هم درله ډېر دروغ او رښتیا ویلي دي نو سبا به دې خلکو له راځې د ستاسو جواب څه دی چې یاره وزیر صحت خفه کېږي ته یو وزیر صحت نه خفه کول غواړې او د 400 دوش لکه خلکه او د 400 صحافیان خفه کول غواړې نو نن دې د 400 دا صحافیان خفه کړي دي تاسو له موږ دعوتونه درکړو پکار دا ده خو تاسو چېرې عوامي خلک وې عوامي خدمتګار وې عوامي خدمت هم کول وخته نو دلته کې به نن موږ سره په دې کیمپ کې په دې نور کې ولاړ وې نو زه سخت مذمت ته دغه کومه او زه د خپلو صحافیانو وروڼو د فیض محمد صاحب او د زاهد صاحب نصرت حسین توپان طارق صاحب دلته شاه صاحب ناست دی او دلته کې صدیق الله صاحب د هغې ډېره مننه کوم او خصوصي چې کوم دی د اسماعیل ډېره زیاته مننه کوم چې دلته موږ سره دي په دې هر څه کې او بیا شب قدر صحابیانو چې کوم دی د شاه صاحب د طاولله شاهجي صاحب په مشرۍ کې ماشاءالله شاه صاحب نوم اخیسته نو طاولله شاهجي صاحب په مشرۍ کې چې موږ سره په دې کې کوم څنګ په څنګ ولیدل خو دا ټولو 400 والو ته چې دا موږ عوامي مسله روچته کړې ده زمونږ فیض محمد له چې کوم دی د دې 400 د ایم ایس داسې کس پې نه پرېښي چې هغې ولې دې دفتر ته نه دي رالېږلي خو دلته کې هسپتال چې کوم دی شړ پاتې شو نو موږ قامي مسله روچته کړې ده خو موږ پکې دغه شانتې قید کوي خو موږ پکې دغه شانتې په حزب بیجا کې ساتي نو دا څه لومبنۍ مسله نه ده زموږ صحافیان وروڼه بیا هم تیار دي بیا هم تیار دي بیا هم تیار دي خو د 400 په خلکو باندې سودابازي کمپرومایز او په دې باندې هر کس چې کوم دی نه یو تیار نو انشاءالله زموږ به دا تحریک تر روان وي زموږ ملګري مایوسه نه دي دې په دغه هسپتال کې وي موږ ورته په دې چوک کې یو او د هسپتال ته ورځو او دا هر ادارې افسر ته وایو چې په صحابي باندې قدغن نه منو او دا نن چې کوم اواز دی دا د 400 د ټولو صحافیان اواز چې کوم دی محمد زی یونین اف جرنالست اوچت کړی دی او انشاءالله دا اواز به سر ته رسي دغه اجازه اخلم او بیا یو چې واره دي ټولو راغلو ملګرو چې کوم دی مننه کومه دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه دا زموږ د سرپرست چې کوم دی مفلس نوراني صاحب شعر دی او دا زموږ دغه صحافتي خلې ځلې چې کوم دي د اوس نه نه دي دا 68 نه روان دي دغه موږ پکې دا راغټ شو او دغه ځای نه چې کوم دی موږ دغه چل زده کړی دی او روان یو او شاته هم چې کوم دی نو دغه تکړه صحافیان دي او د دوی په سر باندې چې کوم دی د غلط او د کرپ سړي ګریوان ته هم لاس اچولي 400 خلکو دپاره او اوس خو انشاءالله نور هم ورته دا وایو چې هغه نور ادارو کې دا وایو چې چېرته هم کرپشن کېږي نو خپله قبله یې دوسته کې دا ولو خان شیرپاو چې ستاسو مخکې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو موږ د پېښور پریس کلب د خپل صحافیانو ملګرو چې طیب صاحب په قیادت کې راغلي دي او موږ سره اظهار یکجهتي کوي موږ د هغوی هم د اخلاص شکریه ادا کوو او په دې باندې فخر کوو چې د 400 او د پېښور د نوښار د مردان ټول صحافیان چې دي په یو پلیټ فارم باندې دي او انشاءالله موږ به د یووالي اظهار کوو او دې خلاف به خپل جدوجهد کوو دې نه پس اوس زه د جمعیت العلماء اسلام 400 د ضلعي رهنما
سید حلیم شاه صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او په مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. سید حلیم شاه صاحب. نن دلته محمود جان عمرزی چې د عمرزی میډیا سنټر مشر دی عدنان سمی د هغوی هم شکریا ادا کوو. په دغې تحقیق کې موږ سره څنګ په څنګ محمود جان صاحب ولاړ دی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډیر شکریا ادا کوم د صحافي برادر تاجر برادر جماله مقرره کړه ورو زه د جمعیت العلماء اسلام د نمائندګۍ په تور باندې یو دوه خبرې کول غواړم. زه دوی ته یقین دهاني ورکوم چې موږ به تاسو سره په هر ډګر ولاړ یو، په هر میدان به راسره ولاړ یو، چې څه قسمه قرباني انشاءالله موږ به تاسو سره ولاړ یو. وروڼو د ایم ایس سره زما یو ملاقات شوی دی. تاسو په خدای باور وکړئ دا خو ماته ایم ایس نه ښکاري، دا خو ماته چې کوم دی یو افسر نه ښکاري، دا خو ماته قوم خدمتګار نه ښکاري، دا خو خدای خبر یا سید نواب دی یا هغه چې کوم غټ غټ بدمعشان وو هغه شان رویه ده د قوم سره دغه سره. نو موږ دا مطالبه کوو چې کوم ډیډ لاین د مرګورو ورکړی دی دې کې د فوري دی چې کوم دی نه ټرانسفر کړی شي. باقي به موږ د دوی په سلا باندې کاغه موټر وې بندول وي، کاغه د هسپتال مخې ته احتجاج کول وي، موږ به دوی سره ولاړ یو. ډېر ملګري راغلي دي هغوی به خبرې کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ګرانو ملګرو، زمونږ دې پنډال ته د جمعیت طلبه اسلام صوبایي جنرال سیکرټري مولانا عادل شاه صاحب هم تشریف راوړی دی. زه د محمدزی یونین اف جرنالیست د ټولو ملګرو د پنډال کې د ناستو ټولو مېلمنو له طرف نه د هغې شکریا ادا کوم او هغې ته په خیرالې هرکلی ویم. ګرانو ملګرو، دې نه پس زمونږ د محمدزی یونین اف جرنالیست صدر حاجی فیض محمد رول با اختتامی تقریر هم کوي او تاسو ته به د راروان پروګرام لایحه عمل هم مخې ته ږدي. زه خواست کوم حاجی فیض محمد صاحب ته چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. چیرمن صاحب خو به لومبې موږ ته دا وضاحت وکړي زموږ دا کیمپ چې کوم دا د درې ورځو لپاره و، خو ویتي صاحب راغلی او ده سره یې څه مذاکرات کړي دي. نو ډېر موږ ته وضاحت وکړي چې د دوی په منځ کې څه مذاکرات وشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا محمدزی یونین جرنالیست 400 دا پکیم کې چې مونږه تکم سیاسي ګوندونو مشران، د تاجر برادرای مشران، د مختلف سیاسي سماجي تنظیمونو مشران او د صحابتي برادرای زموږ کوم وروڼه راغلي دي او موږ سره په کم محبت او ډېر په جذبه هغوی شرکت وکړو. زه د هغوی ډېره اخلاصه شکریا ادا کوم او زه دا ویل غواړم چې موږ کوم دا کیمپ شروع کړی دا زموږ د صحابیانو څه ذاتي احتجاج نه دی، دا د چا دی 22 لاک عوام دپاره موږ د احتجاج شروع کړی دی چې زموږ الف خان روډ تللی و او هغه ته یو سړي سوال وکړ چې یاره زما زوی د کینورې د وجې نه مړ شوی دی او تاسو راشئ او زموږ دا رپورټینګ وکړئ. الف خان او د هغه ملګري لاړل، هغې رپورټینګ یې وکړو. په دې دوران کې ایم ایس چې هغه بالکل سرټیفیکیټس نشته هغه راغې، هغوی یې بوتلل حبس بیجا کې وساتل. په هغې باندې زموږ صحابتي برادر احتجاج وکړو او پولیس د هغه خلاف اف آی آر درج کړی دی. او ډېر د افسوس خبره ده چې د 1973 د سروس رول ایکټ مطابق چې د کوم افسر خلاف اف آی آر وشي هغه د هغه ټیم نه سسپینډ ډکلیر کېږي. خو زه افسوس کوم په دې باندې چې وزیر صحت زموږ دلته انتظامیه
یا کم مخکې افسران دي هغوی ولې په دې خاموش دي څه داسې مجبوري ده چې دنه چېرې چې د خلاف اکشن نه اخیستل کېږي دا د ملک قانون دی چې د ملک قانون هر سړی که وزیر اعظم دی او که هغه ناقص دی هغه باندې یو شان دی لاګو کېږي نو زه د حکومت ته دا مطالبه کوم په فوري توګه چې دې سسپینډ شي او فوري د چارجونو تبادلو شي ګینې دا احتجاج زمونږ ورځ تر ورځې به سختېږي مونږ د ملګرو خپل یو روډ میپ د احتجاج لپاره پلان کړی دی او یو روز باندې مونږ خپل احتجاج به هغه ښکاره کوو چونکې زمونږ د ANP صوبایي صدر ایمل ولی خان زه د هغه ډېره شکریا ادا کوم چې هغه راغی او د صحافیانو د مطالباتو ډېر کول کار هغه د حمایت اعلان وکړ او هغه د جمعې په ورځ باندې چې کوم د احتجاج اعلان کړی دی زموږ پلان کې هم هغه احتجاج شامل و زموږ چې کوم محمدیون جرنالست کوم پروګرام دی ان شاء الله د جمعې په ورځ باندې به زموږ نور سیاسي کوم مرګرو د باټو راغلي هغوی موږ سره برپور د جمعې ورځ موږ ته هغوی یقین دهاني راکړه تعاون چې موږ سره برپور ولاړ یو دا ټولو سیاسي ګوندونو زه شکریا ادا کوم چې د جمعې پر ورځ ان شاء الله موږ سره مشترکه روزه او په دې چوک کې موږ برپور احتجاج کو چې د هسپتال ګیټ ایمرجنسي ته موږ څنګه نزو چې د مریضان راځي نو موږ په دې سوچا د نو چې مریضان راځي چې بل خلک موږ تکلیف ور د جمعې پر ورځ باندې ان شاء الله سحر د ټیم ان شاء الله موږ تاسو ته بیا درو چې موږ میټینګ وکړو نو مرګرو او موږ د قومي مدن پارټي صوبایي چیرمن چې هغه قیصر جمال به انوس کې سکندر حیات خان شیرپور هم د جمعې ورځې زموږ د فیصلې حمایت راکړي او هم راځي نو ان شاء الله موږ ټیم وټاکو مشترکه په ټول کې یو ټیم موږ وټاکو بیا به تاسو موږ واتس اپ باندې هغه کلیر کو درې ماده چې زموږ احتجاج د درې ورځې لپاره موږ شروع کړو او د انتظامی دړه نه فیض حسین اډیشنل اسسټنټ کمشنر راغی او موږ سره کېناستو چې تاسو مطالبه موږ ونو مهرباني وکړئ تاسو دا کیمپ ختم کې موږ چې کیمپ زموږ 12 بجو پر باندې جاری وي هغه بیا موږ سره کېناستو اورډي زموږ واغشت هغه باندې مال غری پلایم راغله چې ان شاء الله موږ تاسو موقف سره متفق یو او ډیر زر به ان شاء الله تاسو احتجاج ته مخالف ولګي بیپور تاسو درته ان شاء الله د دې نه ترانسفر شي نو په هغه یقین دهانه باندې موږ دا کیمپ صرف نن 12 بجو پرې دا وضاحت دا موږ دغه په یقین دهانه باندې احتجاج نن 12 بجو پرې او که سبا ور سبا مونږه د غوی پتا یقینا باندې پوسټپون کې چې غوی مونږه دا شورنس راکړي ان شاء الله چې تاسو مطالبات دي دا مونږه په دې دوره کې حل کو نو که زموږه مطالبات دوره کې حل نشو نو جمعې پر ان شاء الله مونږ ټول صحابي برادری او مختلف سیاسي پارټیانو مشران بدل د ان شاء الله مونږ سره راځي او دا آی پر ودا احتجاج زموږ جاری وي یا تر څو پورې دا MS سسپند شي ونی دا چې د ترانسفر شي ونی دا د 22 رقم د بار مونږ لري زموږ ذاتي مسله ده ان شاء الله مونږ سره په ټول څنګه بسنګ ولر یو ځل بیا د ټولو مرګورو سیاسي تنظیمونو تاجر تنظیمونو سماجی تنظیمونو او کوم مرګ چې مونږ راغلي ډیر په هلوس دا ټول شکریا ادا کوم ډیر مهرباني زه د اختتامی دعا لپاره د JTI صوبایي جنرال سیکرټري مولانا دلشاه صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او اختتامي دعا وکړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله کریم دا کوم ورګورو چې دا اور نه کړي و دا احتجاج کړي د قوم د دې تکلیف لپاره قوم باندې چې کوم تکلیف دي او د هغې په سلسله کې دوی راټول شي الله کریم دا د خپل رضا سبب وګرځي الله کریم دې باندې ډیر زیات خو نتایج مرتب کړي الله کریم کوم خلک چې د قوم د دې وینس کې د دې نور تکلیفونه ورته جوړوي الله کریمه دې ته هدایت وکړي الله کریمه زموږ جاسونه ملګري دي مشران دي بالخصوص د محمد زید یونین جرنالست زموږ خوږ مشر جناب حاجی فیض محمد صاحب او دوی نور چې څونه ملګري دي کابینټ دی د دې ټولو ته خراج تقسیم پیش کوم او دې د الله جل شانه ډیر زیات اجر او ثواب ورکړي چې د قوم لپاره د خاص کر د 400 خلکو لپاره دوی د خدمت تروتی او د احتجاج کړي دي تاسو نه مرګري چې الله په دې کې شرکت وکړو د کم ځای نه چې راغلي دي او دې دا قدمونه په نیکه راتل کې واچوم لیکي امين وصلى الله تعالی الله هم ټول خوشاله کا خو پرومن طور بس منتشر کیږي بل پروګرام زموږ اختتام تور سي الله هم خاله